أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره. سورة الفاتحة مكية. تیر شوی درس کې د بسم الله متعلق چند خبرې او تشریحات هغه بیان شوي. نننی درس کې د سورة الفاتحه مختصر طور باندې هغه ترجمه بیانېږي. رب العزال فرمای الحمد طول ثنا صفت چی دی لله خاص الله تبارک و تعالی لردی رب العالمین چه رب د مخلوقات دے. فالحمد کے الف لام جنسی هم ټکیږي نو بیا به معنا داسې شي کہ جنس حمد دا ثابت تے خاص اللہ تبارک تعالی او الف لام استغراقی پا کہ ہم ٹکی گی. بیا بے ترجمہ دا سشی کہ الحمدللہ ہر فرد دا افراد دا حمد دا ثابت تے و خاص تے اللہ تبارک تعالی او الف لام عہدی دا پکی هم صحیح کیگی چالی افلام پکی معهود شی اشاره بشی پکی آغا حمد و سناتا چاگا خاص رب العزال دا زان دا پارا ثابتا کرده. بیا بداسی شی چاگا حمد چا رب العزال دا زان دا پارا خاص کرده و ثابت کرده خاص کار ثابت تے اللہ تبارک و تعالی لرا. حمد ستویل کی حمد ستویل کی نو یو دے حمد یو دے شکر یو دے مدح. حمد ویلے کی هو الثناء باللسان على الجمیل الاختیاریہ نعمتا کان او غیرها. حمد دا ثنا پا جب سردا اللہ تعالی ثنا بیانول اللہ صفت بیانول وجب سرا علی الجمیل الاختیاریہ پاغ صفات دا باری تعالی باندے چاگد اللہ تبارک و تعالی پا اختیار کیا پوشوئی نعمتا کان او غیرها تچی دا صفت کے دا اللہ تبارک و تعالی او حمد بیانے برابر خبر دا کدا تد اللہ تبارک و تعالی دا نعمت پا مقابلہ کی کے او کدا نعمت پا مقابلہ کی نکے دی دون تا حمد لکی وہ پشوے کنا او یو شکر دے نو شکر چے کم دے غاهم سنا باللسان تولی کی گی بمقابلت النعمہ و مقابلت نعمت کی یعنی طبعا اللہ تعالیٰ نعمت کردے دے صحیح سالم روح وجودی در کردے دے گرد را گئے سترگی در کردے غبونے در کردے تد دین نعمت پا مقابلہ کی دا اللہ تعالی صفت بیانے دی صفت تبع شکر ویلے کی تو ویلے کی شکر او یو مدح دا مدح زتوئی اغم سنا باللسان توئی و پاغی کی بیا دا صفات عام دی که اختیاری او که غیر اختیاری خبر پوشی و نسبت پا ما بین دا حمد او دا شکر کی غدا دے که متعلق دا حمد توکتے شی متعلق دا چاہتا ہوگا تیشی حمد تا یعنی دا حمد چی کم دے دا پا مقابلہ دا نعمت کی ہم کے دیشی او پا مقابلہ دا غیر نعمت کی ہم کے دیشی نو که تعلق و متعلق دا حمد تا ہوگا تیشی نو بیا حمد عام دے بیا حمد سدے عام دے او متعلق دا شکر اگر بیا خاص تے صرف پا مقابلہ دا نعمت کی دا اللہ تبارک تعالی شکر ادا کی تو پا اعتبار دا متعلق سر حمد عام شکر خاص او پا اعتبار دا مورد سر
یعنی چې په څه سره ادا کیږي. نو بیا په اعتبار د مورد سره شکر عام دی او حمد چې کوم دی بیا څه دی خاص دی. لکه حمد صرف په ژبه باندې ادا کیږي، په ژبه باندې ادا کیږي، او شکر په ژبه ادا کیږي، په زړه سره هم ادا کیږي، په لاس او خپو سره هم ادا کیږي. مطلب تا سره چا ښه کړي ته د هغه سره په ژبه ورته وویل الله دې تا سره ښه وکړي، د هغه شکریا ادا کول دی. په ژبه دې سره ښه وکړو یعنې هغه شکر دې هغه ادا کړ. نو شکر په ژبه ادا کیږي یا په زړه کې د هغه شکریا ادا کړي تا سره دې الله ښه وکړي. ګوره په زړه باندې د شکر ادا شي یا د هغه سره ښه وکړي، په ژبه ورته هم څه ونه وایي، په زړه کې هم څه ونه وایي، په لاس او خپو سره ښېګړه وکړي د هغه شکر ادا شي ادا نه شي. نو مورد د شکر دا بیا عام دی، په ژبه سره هم شکر ادا کیږي، په زړه سره هم ادا کیږي، په اندامونو سره هم ادا کیږي. او حمد صرف په لسان سره بیا ادا کیږي، په زړه سره یا په اندامونو سره بیا نه ادا کیږي. خبره پوه شوئ؟ نو د شکر او د حمد په خپل مابین کې نسبت په اعتبار د متعلق سره هغه ترنه حمد عام دی او شکر ترنه بیا خاص دی، او په اعتبار د مورد سره حمد بیا چې کوم دی سره خاص دی او شکر سره عام دی. او مدح چې کوم دی دا د حمد نه عامه ده، مدح د حمد نه عامه ده. نو چې د حمد نه عامه ده د شکر نه عامه ده کنه. خبره باندې پوه شو؟ په بل شي دا د حمد او د شکر او د مدح په مابین کې نسبت او تعریف شو. لله خاص الله لره دی. په کلمه د جلال کې لام چې کوم دی دا د فار تخصیص ته لله خاص الله لره. دا خاص ټکه موږ کوم دی نه راوباسو ترجمه دا د لام نه راوباسو. لله کې د لام دی شرع مې تعمیل کې بیا د لام د فار څلور معناګانې بیان کړي. یو معنا د لام د فار چې کوم دی غسنه خاص یعنی تخصیص ته پر راځي. محمد ثابت دی لله خاص الله تبارک تعالی لره. په دې کلمه د جلال کې چې الله دی مختصر تشریح په بسم الله کې تیر شو. رب العالمین چې رب د مخلوقات دی. رب دا په معنا د مالک سره راځي یعنی مالک العالمین چې مالک دی د عالم. او د تربیت نه چې واخلي نو تربیت به ویل کېږي ستا ابلاغ شیء الى درجه الكمال تدریجا تدریجا. ابلاغ الشيء الى درجه الكمال تدریجا تدریجا. خبره پوهیږئ شی هغه خپل کمال درجه ته رسول او په قلاره قلاره دې ته څه ویل کېږي تربیت. لکه مثال په تور باندې موږ تاسو ول د سره ونه بیا زمونږ چې کم دغه نطفه هغه علوق نیول په رحم د ماکي بیا پای بل خپل موده چې کم ضرورو تیرېدل اړو کې راتله غوخي په ځن خطر ورورو پکې بیا ساولې د ورورو غټېدل هغه نه همیاشتې به تیرېدل بیا چې کم د پیدا کېدل بیا دنیا ته راتلل وړو کې ماشوم پیس نه پویدل ورورو لیدل هغه بلوغ وخت رسیدل د بلوغ وخت چې کم د 40 کلنې تر رسیدل نو شعر سوال هغه خپل کمال ته خو په قلاره باندې دې څه ویل کېږي تربیت. دا تربیت تر عالم چا کړي الله. نو رب العالمین یعنی تربیت کون کې د عالم دی تربیت کون کې د عالم دی. په بشوي او عالمین جمع د عالم ده. عالم چاته وي د الله نه ما سي والله چې څومره اخو موجودات دي الله نه علاوه چې څومره موجودات دي که پس مکه کې دي که پس اسمانونو کې دي که پس سمندرونو کې دي ټول څه وایي عالم ورته وایي. خبر پوښ او عالم چې کم دی اسمون یا عالم نوم دی د هغه څه د فاره چې صانع په معلومیږي چې رب العزت لکه څنګه په صانع معلومیږي. موږ کې تو ګوره کزمه چا پیدا کړی اسمان چا پیدا کړی اسمان کې بیا ستوري سپوږمۍ دي خبر پوښ او دا رنګ چې کم د بغیر ستنی نه ولاړلې نو په دې عالم سره صانع د دې عالم معلومی شي چې هغه رب العزت وایي کنه. او عالمین جمع راوړه جمع ذکر راوړه. وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمای چې د الله لپاره 18000 انواع او اقسام د عالم دي. اتل الزرع قسمونه د عالم دي. سو زرا اتل الزرع
یوازې انسانان او پیریان او ملائک او دا نه دي، اتل الزر نوع و اقسام د عالم دي. نو ځکه دلته عالمین سره وړو. او امام ضحاک رحمت الله علیه کی فرمای چې 360 انواع د عالم دي رب العزة او پوه شوي. او کعب الاحبار رحمت الله علیه فرمای چې د الله تبارک وتعالى د عالم دا نوع نشي شمارلی. آیت کریمه کې راځي کنه لا تحصى لك څنګه دی؟ نه تاسو نشئ شمارلی جنود ربک څنګه دی؟ وما يعلم جنود ربك الا هو. تاسو د الله تبارک وتعالى د مخلوقات او غلخکري هغه علم تاسو ته نشته، نه پیژنئ، صرف الله پیژني. نه ډیر زیات دي، شمار نه هم بهر دي، صرف الله تبارک وتعالى ته پته. دا پکې کعب الاحبار رحمت الله تعالی علیه راي خبره پوه شوي که پوه به نه شوي. الرحمن الرحیم د دې ترجمه په بسم الله الرحمن الرحیم کې څه شوه؟ تیره شوه. خو دلته بیا مکرر راوړو، دلته مکرر که بسم الله الرحمن الرحیم کوم بر ذکر شوی کنه لاندې هم دلته ذکر شو. نو د دې لپاره علما کرام وجه بیانوي. یو وجه وای دا ده چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې رحمان رحیم ذکر دي، دلته رحمان رحیم په سوره فاتحه کې ذکر شو. او نو یو وجه ولوي دا ده چې دا دلیل دی په دې خبره چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د سوره الفاتحه نه جزء او حصہ نه ده. دا بسم الله د سوره فاتحه نه حصہ وې جزء نه وې. په بسم الله کې او پیر ذکر شو الرحمن الرحیم، بیا الرحمن الرحیم دلته څنګه ذکر کیږي؟ مالک یوم الدین بادشاہ دے د ورځې د جزا. نو یوم الدین تاسو ترجمه په دې سره کوي چې بادشاہ دے د ورځې د جزا، یا بادشاہ دے د ورځې د قیامت، یا بادشاہ دے د ورځې د حساب او د کتاب. دا ټول معناګانې صحیح دي. مالک یوم الدین بادشاہ دے د ورځې د قیامت. په دې مالک یوم الدین مالک کې تقریبا 15 قرات علماء کرام ذکر کوي. تاسو ذکر شیو څو قرات به ذکر کوي؟ تفسیر بغوی کې بیا ذکر دي. دا دوفه کې چې کم دی بیا متواتر قرات علماء ذکر کوي. یو مالک ته و ملکی، مالک یوم الدین دویم ملک یوم الدین. نو بعض علماء فرمایي چې د دې دوه یو معنا ده، معنا د رب سره راځي. اوره پوهیږي. او بعض فرمایي چې نه، مالک دا د ملک نه دی، مالک دا د ملک نه دی په معنا د رب سره. نو مالک یوم الدین یعنی رب یوم الدین، مالک رب یوم الدین، رب دی دا ورځ د قیامت. او ملک چې کوم دی ملک نو دا بیا د ملک نه دی، او ملک په معنا د سلطنت سره دی، سلطان سره، یعنی سلطان دی د ورځې د قیامت. خبره پوه شوي؟ یوم څه ته ویل کېږي؟ ورځې ته. او دا ورځ چې کوم دی دا یوه شرعي ده او یوه عرفي ده. ورځې عرفي څه ته وایي؟ د ورځې عرفي تعریف دا دی چې دا د نور د راختونو شروع کېږي، د نور او په پریوتو د نور باندې ختمېږي. دې ته ورځ وایي خو عرفان. او شرعاً ورځ څه ته وایي؟ د صبح صادق د راختونه واخله تر غروب شمس پر پورې، دې منځو مابین ته دا کم زمانه ده او حصه ده، دې څه ویل کېږي؟ یو شرعي تعریف کې د ورځې تاسو وکتو نو اوږد دی، اوږد نه دی مقداري، ځکه د صبح صادق د شروع کېږي. او عرفان منګه ورځ د نور راختونه حساب وکړه. فرق په دې مابین کې د عرفي او د شرعي معنا نغشته دی. پوه پې شوئ؟ مالک یوم الدین بادشاہ دی د ورځې د قیامت یا د ورځې د جزا. حاجی ایاک نعبد، خاص تعالی را عبادت کو مونږه، و ایاک نستعین، او خاص تعالی مدد غواړو مونږه. عبادت څه ته وایي؟ انتهایی عجزی ته وایي چې د هغې نه اخوته بیا بل قسم د عجزی نه وي. دې ته ویل کېږي څه شی؟ عبادت. خبره پوهېږئ؟ لکه یو قسم ته تاسو ته مثال په طور باندې ذکر کوم که نه، تاسو په پوه شئ. د چا سره سلام کول،
ګوره سلام باندې څوک مخکې کېږي حدیث پاک کې راغلی چې د تکبر او لویۍ نه بری دی که نه عاجزي ده بری دی موږ وایو چې عاجزي څه ته ویل کېږي دا عبادت ته وایي که نه عبادت عاجزۍ ته وایي خو دا ټکه اوس یاد ساتئ چې نفس عاجزۍ ته نه انتها د عاجزۍ ته وایي چې بره تې عاجزي نوره نه کېږي دې ته څه ویل کېږي عبادت د سلام نه یو بره بله عاجزي هم شته دا څه شی دی په یو لاس 50 روپه خیر کوه دا د سلام نه پسې راښکته شو عاجزي که نه چې په خیر دې اوسه وکړو دې ته عبادت هم نه ویلی کېږي ځکه دې نه بله عاجزي هم شته هغه څه شی ده په دواړه لاس چا سره په خیر کوه هلکه دا هم چې کوم ځای عبادت ته غیر الله نه دی ولې ځکه دې نه له پاسه بله هم عاجزي شته هغه څه شی ده چا سره چې کوم دی بره ګڼه کول معانقه چې ورته وایي که د براغې د دې نه بله عاجزي هم شته هغه څه شی دی د چا لاس کولول هلکه د دې نه بله عاجزي هم شته هغه څه شی ده د چا خپې کولول د دې نه بله عاجزي هم شته هغه څه شی ده چا ته سجده کول چا ده سجده کول د دې سجدې نه بله عاجزي شته نشته که دقه انتها د عاجزۍ شوه که نه په دقه د عاجزي ختم دقه انتها د عاجزۍ ته څه ویل کېږي عبادت نو اوس سجده دې چا ته وکړه غیر الله ته په نیت د تعظیم یعنې د هغه د ادب احترام دا حرام کار دی وکړو حرام د مشرک کېږه کافر کېږه پې نه خو څه دی وکړه حرام ناروا دی وکړه که چېرته په نیت ته څه دی ورته وکړه عبادت دی ورته وکړه بیا پې څه کېږي بیا پې مشرک ګرځېږي خبره پوه دغه انتها د عاجزۍ ته څه ویلی کېږي ځکه چا ته تندی راوړل او په خاورو کې ورته کېښودل دې نه بله عاجزي شته نشته دی که دقه انتها د عاجزۍ شو دې څه وایي عبادت هر تفسیر چې به دې ذکر کې وایي دا انتها د عاجزۍ ته ویل کېږي وایاک نستعین او خاص تانه مدد غواړو واو د فار د حال دی معنی دا شوه